बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा द शवि द अॾे दुकानदारान वरुणो मशरानो कशरानो अस्सलामु अलैकुम। څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بیګا شپه نه بله شپه په مین چوک کې د جانزیب خان په مارکیټ کې پتاخانه کې تقریبا 70 دکانونه د موبایلو اوبو والی دي او اندازتن نقصان چې دی د 1 کروڑ پاسه دی، یا 100,000 یا 100 لکه یا 25 لکه 1 کروڑ روپۍ نقصان شوی دی او اوبه دومره زیاتې دي چې د هغې المارو ته ختلي دي او موبایل یې تباه کړي. نو موږ خو دې نه نوم کیږو دا قدرتي آفات دي. قدرتي آفات دي خو الله تعالی انسان له هم دماغ ورکړي دي، عقل او فکر یې ورکړی دی. د سیلاب نه مخکې موږ دې ټیمې ته یو 50 ځله به ویلي په ټلیفون باندې په ملاقاتونو باندې چې بایی دا 2 نالۍ انتهایي خطرناکې دي، یو د ډاګی روډ او یو د شوی روډ. نو مهرباني وکړئ دا صفا کړئ. په یو غوږ یې اورېدلې ده، په بل غوږ یې ایستې ده، بلکې اخره کې دا ووایي چې موږ سره افرادي قوت نشته، نو دا موږ نشو کولی. اخري خبره دا وه. او که په اکسیلیټر یې کوو نو موږ به راپولونه ماتوو. نو چې تاسو ته کې راپول به بیا اچئ نو وایي نه نه موږ سره پند نشته. دا خو د ټیمې حال دی. بیا د دې نه علاوه د مالک صرف کرایې سره کار دی او په لکونو روپۍ د خلکو نه اخیستې دي. په یو دکان باندې 10 لکه روپۍ سره د 3 ناظرانو د کمیشنونو چې هر ناظر پکې هم 50 هزار روپۍ د دې وړو هلکانو نه اخیستې دي موبایل والا نه. او د هغې حال دا دی چې مالک تر اوسه پورې لکه نن پرون نه بل دا چل شوی دی، مالک خوال هم نه راغلی. دا تپوس هم نه کوي چې بهی زما کرایهدار دی ورګرې د څه حال دی که نه. د دغې تپوس نشته، د کرایې تپوس شته. کرایې له بلکل بر وخت راځي، بر وخت خپلې پیسې وړي. د دې دپاره د تقریبا 1 کال 6 میاشتې وشوې چې دې ته موږ وایو تواړې جوړې کړئ چې دې ته خو کم از کم د نالۍ نه خو چې د باران د اوبه خو ته نه ځي، یو خولې ته او بلې خولې ته. دغه ناظر یې ولګېد، 2 ځله یې کسان ناوسته. ریاض استاد نوم یې د دې اډې دوکاندار دی. 2 ځله یې ناپ وړو، وایي تواړې جوړوم. په 2 ځلو کې 1 کال او 6 میاشتې تېرې شوې خو تواړه جوړه نه شوه. بیا په منتونو په سنتونو باندې مړه شو چې بایي لکه تاسو ولې کار نه کوئ، وجه سره هېڅ جواب هم نشته. اواز کوي اوبه شي. نو مونږ د ټي ایم اے او د مالک د لاسه په عذاب کې مبتلا شو. که دا 1 کروڑ او 100 لاکونه د پاسه نقصان وشو، دا د مالک او د ټي ایم اے په وجه باندې زمونږ نقصان شوی دی. دویم مونږ نن لړو، ټیکهدار دلته راغی، ځای په ځای نالی وکنسته. د ډاګی په روډ یې نالی نیمګړې پرېښې ده، چا به پې سټیر اخیستي یا هر څه چې کړي، خو زمونږ د تباهۍ سبب دغه نالی وګرځېده. بل چې قبلې سایډ ته ده کومه نالی جوړه کړه، هغه د سړک نه 3-4 فوټه دنګه ده. د هغې ته نه د دغه سړک اوبه ځي او زمونږ د دغې سړک د اوبو لار چې ده نو هغه هم دکه د ښاریانو منډیی لار ده، په هغې به اوبه تلې. خو چې کله ټیکهدار دکلته نالی کېښوده دا دومره دنګه نو د اوبو رو بند شو. په ټیکهدار په مین روډ باندې چې کومه نالی جوړه کړې ده د سړک د پاسه را، هغې ته یو ټکې اوبه هم نه ځي. هغه اوبه د مین روډ د اوبه او د ډاګی د روډ اوبه ټولې د تاخانې ته تللي دي او هغې دا دومره نقصان وکړو. نو مونږ وخت په وخت فریاد کړی دی، ټي ایم اے ته هم فریاد کړی دی، مالک ته هم فریاد کړی دی چې بایي موسم را روان دی د بارانونو، د دا کار زمونږ وکړئ. هېڅ چا پې غوږ هم نه دی ګرولی. نن هغه چل دی چې زمونږ د کروڑ نه سیوا نقصان وشو او مونږ په دې باندې اف آی آر وکړو. په ټیکهدار زمونږ ذمه دار دی.
ټیمې زمونږ ذمه دار دی زمونږ نقصان دی 2 قوتونو کړی دی سره د مالکه دا 3 قوته دي د دې د لاسه مونږ تباه او برباد شو په دغه 2 مې اف آی آر کړی دی او په دریم چې مالک دی دله به تر هغې پورې کرایه نه ورکوو چې تر څو پورې د دکه مارکیټ دا اویا دکانداران او د هغې د پاسه چې مارکیټ دی هغه چې هر څو دي نو دوی به کرایه تر هغې پورې نه ورکوي چې تر څو پورې دی اوس په دې لارو باندې تواړې نه لګولي چې کومې لارې دې دا خانې ته تللي دي دوی مونږه د دې په دې مارکیټ کې د وړو بولو ځای جوړ کړی دی د هغې د اوبو هېڅ سیسټم نشته چې تر څو پورې ډیګی نه لګولي ډیګی د اوبو تر څو پورې 2 دروازې نه لګولي تر څو پورې دا تواړې نه لګولي تر هغې به په دې کرایه بند دی دا نن د مارکیټ متفقه فیصله وه چې دوی له به 1 روپۍ کرایه نه ورکوی چې تر څو پورې زمونږ دا کار نه کړي او په ټیمې او په ټیکهدار باندې به تر هغې کیس چلو چې تر څو پورې دې زمونږ د نقصان ازاله نه کړي خدای که دې هر څه کېږي به که دې کې روډ بندول لازي د دې خلاف احتجاج کولی مونږ به هر څه ته تیار یو ځکه چې مونږ دې بازار ته پیسو ګټلو له راځو پیسو تاوان نه راځو نو مونږ د ګټې په ځای تاوان وکړو او د دې 3 قوتونو یې لاسه مونږ خاورې ایرې شو دا دومره واړه هلکان دي تباه او برباد شو نو مونږ به خپل نقصان بدله په هره طریقه چې هم د دې 3 قوتونو نه به یې ټیمې ټیکهدار او مالک دا زمونږ مجرمان دي او هم دې سره به زمونږ مقابله تر هغې پورې چې تر څو پورې زمونږ مسایل ختم شوي نه دي باقي د اډې دکانداران ته خواست دی چې د خپلو ملګرو له کله ناکله چکر وښی د دې په اړه باندې لاس دی ځکه چې ډېر لوی نقصان وشو ډېر لوی نقصان شوی دی لږ نه دی نو تاسو ته زما خواست دی چې دوی له خوا له راځئ دا اویا کسان دي دوی سره همدردي پکار ده که چا دوی د چا نه د پیسو د غوښتو نه دي دوی چا نه امداد نه غواړي خو صرف دوی له په اړه لاس کېښودلي نو د بازار کمو خلکو ته پته ده چې دا دوره نقصان شوی دی پرون هم بلا خلک وله راغلی دی الله دې ورسره ښه وکړي په دغه محنت کې هم ډېر لوی کار کړی دی نو اوس هم که نني که سبا یې د دې خوا له راځئ د دې حوصله افزایي پکار ده چې بهی دا خیر کېږي دا د قدرت نظام دی کله به یو سی کله به بل سی خو زندگی نام نہیں عیش کیے جانے کا زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا دا په ژوند کې راځي د دې حالاتو مقابله به کوو د یارې پکې څه نشته باقي دلته را ډینګان منګان خلک ځای په ځای به اوړي راوړي څوک به راته یو څه وي څوک به بل څه وي خو لکه د چا په خبرو بد ګڼل هم نه دي پکار ځکه چې دا دوی ته چانس دی قسمه قسم پراپیګنډې دي قسمه قسم خبرې دي غلط خلک دی د دې غلط سوچ دی نو د دغه غلط سوچ مخنیوی به کوو خپل کار به په صحیح طریقه باندې کوو مونږ د 11-22 شکریه ادا کوو دا یو ډېر ښه سیسټم والا خلک دی ډېره ښکلې محکمه ده دوی پرون مونږ سره هر قسم هیلپ کړی دی دوی زمونږ د مارکیټ نه اوبه ویستې دوی زمونږ سره تر هغې پورې وو چې تر څو پورې مونږ هم کار کوو لد پیتو او دوی ټول لړه دي شوي دي دا یو ډېر ښه خلک دی یو ښه محکمه ده مونږ د دې شکریه ادا کوو چې دوی پرون کوم محنت کړی دی باقي ټیمې مالک دا زمونږ خواله هم نه راغلي ټیمې هغې راله چې ما ته ټلیفون وکړو وایم بایي جارو والا یا صفایه والا 2-3 کسان نه ولیږئ دکه یې رالیږلي په ټوله ورځ کې باقي دوی هېڅ تپوس نه دی کړی چې مونږ د دې خلک یو دوی زمونږ نه ټکسونه علي د دې راشي زمونږ پرې پیسو چلیږي کله 20 پیسې واقعي کله 40 پیسې واقعي او مونږ وقتاً په وقتاً دوی له ورکوو هر سیسټم سر ټیټ کړی دی و اخري ریزلټ یې دا دی چې مونږ د دوی د لاسه او د روډ والا د لاسه او د مالک د لاسه غوپې وخوړې نو دا د ماف کېدو قطعا نه دي او دا دوی سره زمونږ د کوآپریشن هېڅ خبر هم نشته په نن په سبا مونږ د روډ خلک یو دا د محکمې خلک دي د دې په مونږ راځي مونږ په دې راځو خو لکه مونږ سره چې کومه ناانصافي وشوه دا د ټیمې د لاسه وشوه او د روډ د لاسه وشوه او د مالک د لاسه وشوه دا 3 واړه ناقابل معافي خلک دی مونږ په هېڅ حالت باندې دوی معاف کوو نه او که کوم عدالت ته تللي دي 3 واړو خلاف به ځو
چې څه قسم لړایي دي سره مونږ تیار یو. باقي زمونږ ملګري چې څومره دکانداران یې په دې بازار کې نو مهرباني وکړئ یو موټی شئ یو اتفاق پیدا کړئ او د خپلو ملګرو له خوا له راځئ. دا نن د دې نقصان وشو سبا به بل شي سبا به بل شي. که موږ په دې په تمه یو چې موږ له به حکومت څه وکړي یا به د ادارې څه وکړي الله ګواره که څوک کوم چاله څه کولی شي هر څه چې کوو پخپله به کوو الله پاک به کوي. بس همدغه یو اداره د امداد دپاره د مدد کولو لپاره چې د هغې کم کار د هغې وکړو 11-22 یو داسې اداره ده چې هغې خپل کار کوي. بقایا ټول خلک چې څنګه مونږ په نارمه لاس ولاړ یو او غلي ګورو یو بل ته د یو بل په تمه یو دقه شان دا نور محکمې یو ته ګوري بل ته ګوري هېڅوک د چا په کار نه راځي. واحد دا یو محکمه ده چې دا لا نوې ده نو دا لا کار کوي. باقي د ټیمې د مالک او د ټیکهدار خلاف زمونږ نه چې څه کیدی شي په دې باقي وخت کې او کوو به د دې خلاف چې څه قدم یې مونږ به اخلو ځکه چې دا د هېڅ چا په درد باندې دردمن نه دي. په کار دا دی چې دې خلکو له په سر لاس کېښودی دوی په کروړونو روپو پنډ صوبایي حکومت ورکوي چې دوی دلته په دې خلکو باندې لګولی دا نالۍ ډکې پرتې دي. اوس هم چې څوک راځي کتې شي په موقع باندې چې بیا هم دا نننۍ ورځ تېره شوه که دوی وله بیلچی وروللي پرونۍ تېره شوه که ورله یې وروللي هېڅ هم نه هغې اډو دا وینه چې دا نقصان د چا وشو خو پته به په عدالت لګي ځکه چې موږ نن اف آی آر کړی نو د نن نه پس به پته لګي چې زموږ او د دوی به څه وي. دوی د لاسه موږ تباه او برباد یو. که د دوی موږ سره څه قسم ټیکس کېږي موږ د هغې نه انکاریان یو بلکل یو روپۍ هم نه منو. دقه شان د مالک یو روپۍ کرایه نه منو تر هغې پورې چې تر څو پورې زموږ دا ټولې مطالبې حل شوي نه د دوی په مارکیټونو کې یو واشروم نشته. واحد د دوی په مارکیټ کې موږ دوی سره مشترک شو د پنډ د پیسو نه هم ورسره پیسې ولګولې واشروم یې جوړ کړو خو په نوم باندې واشروم دی. اوبه نشته هېڅ څه اوبه مبو درک نه لګي. په دې وجه موږ دا کرایه بنده کړه د نن نه چې دوی له موږ کرایه نه ورکوو چې تر څو پورې په دې واشروم دپاره د اوبو انتظام نه کړي تر څو پورې چې کومه لار ده د دې مارکیټ لار ده په هغې باندې تواړه نه لګولي چې لکه د باراني د بره اسمان نه کومې اوبه را بهیږي چې د هغې لار بنده نه وي تر هغې پورې به موږ دوی له کرایه نه ورکوو. باقي دوی په مارکیټونو ته چتونه دي ور پې یو نشته د هر چا خپله خوښه ده که ماښام ورته کېږي که سهار ورته کېږي. زموږ د شیشو تارونه دي په 200 روپۍ یو ګز دی او د هغې نه هر روزه تار ځي هر روزه. موږ دا شی پرون یا دوه بله ورځ یا بله ورځ یو وړوکې ونیو دوره پته ولګېده چې دې سره یو کباړي ملوث دی دا واړه ملوث دي. که چېرې د دې د دغه حفاظت وې دې ته ورونه وې د ماښام څوکیدار بندولی سارې کولاولی نو موږ دا دوره په زحمت نه وو. خو هغې د خپلو دکاندارانو ته داسې ګوري لکه سړی چې خپل باغوان ته ګوري چې موږ د دې په کانډر کې یو لکه دوی کرایه نه اخلي دوی په لکونو روپۍ نه دي اخیستي په یو دکان یې لس لکه روپۍ اخیستي دي او د یو دکان 3,000-4,000 روپۍ کرایه ده. د دې ناظران به ځان له ساتي خان به ځان له ساتي او اخري رزلټ یې دا چې خلکو ته داسې ګوري داسې څوک پردي سپي ته هم نه ګوري لکه انسانیت په نظر دی خپل دکاندار ته بالکل نه دي کتلي چې څوره زیاتې ته کېږي دوره خپل دکاندار سره کوي بل چا سره نه کولی شي نه کولو دي خو دکاندار ته نه راندي د دکاندار حق وال دي ته څه مسله نه ښکاري چې څوره دکانداران دي د دې د لاسه په عذاب دي په خپلو کې اړم کړي دي د یو دکان مخې ته یې تاخانه رایستي د بل دکان مخې ته یې څه بل څه چل خو به هر حال د یو مارکیټ پر دی داسې نه چې خلک پرسکوني بلکې بس دی هغه انګریزان دي د انګریزانو پالیسي ده لړاو حکومت کرو او ځان له یو خاص قسم خلک ساتلی دی چې هغې له ملکیان چرګان دیسیان چرګان دا ورکوي دی موږ له ساتلي دي چې ورګه دی او دی به کله یو بل وایي کله به دی اړمیږي هر وخت د هغې کوشش دا دی چې دی په یو بل باندې ورشي خو الله تعالی دې زمونږ د ملګرو زمونږ د دکاندارانو پرده وکړي او خدای پاک دې مونږ د داسې ظالمانو نه او د داسې ظالم ذهن نه په ارام کې او په امان کې کم ذهن چې د دې مالک دی خدای پاک دې مونږ د هغې نه بچ کړي خدای دې مونږ د داسې غیر انساني سلوک نه بچ کړي او مونږ له چې کم تاوان وکړو زمونږ ازاله دې الله پاک وکړي
الله دې موږ بني ادم ته محتاج کوي نه، خو لکه موږ به تر خپل وسه پورې قانوني جنګ لړاوو هم دې دریو قوتونو سره. زما خپلو ملګرو ته بیا خواست دی چې تاسو د خپلو ملګرو له خوا له راځئ، غمرازي ورسره وکئ، واړه دي، هلکان دي، نوي دي، چې د دې حوصله سې واچي او خدای پاک د دې د عدالت په خپله وکړي. الله دې وکړي د بني ادم په تمه کېږو نه. الله دې زموږ د ټولو پرده وکړي، الله دې زموږ کارونه سم کړي. والسلام.